أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدرمن و مشرانو، الله رب العالمین دا کائنات یو خاص مقصد د پاره وجود ته راوستی، او هغه مقصد د الله رب العالمین معرفت، یعنی د الله پیژندل، او د الله رب العالمین عبادت دی، یعنی د الله منل. چې کوم خلق صرف د الله رب العالمین پیژندو والا وي او الله رب العالمین منینه، نو دا مسلمانان دي. او کوم کس چې صرف د الله رب العالمین عبادت کوي او الله رب العالمین پیژني نه، نو دا هم مسلمانان دي. دواړه یو بل سره ضروري دي، لازم ملزوم دي. یعنی د الله رب العالمین عبادت هم ضروری دی، او هغه سره د الله پیژندل او د الله رب العالمین په ذات او صفات باندې یقین وروړل دا هم ضروری دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د حالاتو مطابق صحابه کرامو ته خبرې کوي، او قرآن الله رب العالمین د حالاتو مطابق نازل کړی. یعنی د نورو کتابونو په شان الله رب العالمین قرآن داسې یکمشت په یو ځای په یو ورځ کې، لکه څنګه چې تورات یا زبور یا انجیل نازل شو، داسې یکمشت نه دی نازل کړی. داسې یکمشت الله رب العالمین قرآن نه دی نازل کړی، بلکې الله رب العالمین په دېرش کاله عرصه کې الله رب العالمین په دېرش کاله کې قرآن نازل کړی. او په یو ځای د نه نازلېدو وجه دا وه چې قرآن پاک چونکې د قیامته پورې راتلونکي ټولو انسانانو دپاره په هر حالت کې نمونه ده، نو د دې وجې الله رب العالمین قرآن پاک د دنیا باندې چې کوم حالات راځي، نو په هغه ټولو حالاتو کې الله رب العالمین قرآن نازل، او حالات اکثر په 15 کاله کې، 6 کاله کې، 10 کاله کې، زیات نه زیات 15 کاله کې، او چې ډیر زیات شي نو 20 کاله کې، 30 کاله کې بدلیږي. یو حالت دوباره په هغه شانته په بل ترتیب سره راځي. نو الله رب العالمین د دنیا د هدایت لپاره چې کوم کلام را لېږلی دی، یعنی قرآن، نو د دې مقصد الله رب العالمین متفرق لږ لږ د هر وخت ضرورت مطابق نازل کړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قرآن مجید د وضاحت لپاره چې کله به قرآن مجید نازل شو، نو د هغې د وضاحت لپاره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه باندې د جبرائیل امین په واسطه یا الله رب العالمین په خپل قدرت سره د هغې د وضاحت لپاره احادیث مبارکه را نازلول. او مقصد د هغې دا و چې د قرآن مجید ټولې پهلوګانې، د قرآن مجید ټول جوانب، د قرآن مجید ټول اطراف او ټولې خبرې هغه واضح شي او د خلکو په زړونو کې هغه راسخ شي، د خلکو په زړونو کې هغه مضبوط شي. د دې لپاره الله رب العالمین
د قرآن مجید د وضاحت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسئول جوړ کو. الله پاک فرمای ويعلمهم الكتاب والحکمت، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته کتاب خی یعنی قرآن د خی، والحکمت او د هغه قرآن د وضاحت لپاره تاسو ته حکمت یعنی احادیث خی، ويزکیهم او د هغه د وضاحت لپاره د قرآن او د حدیث چې کومه ثمره ده یعنی د انسان زندگی بدلیدل، نو د هغه تاسو ته تذکرہ کوي. او ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، او هغه خبره تاسو ته خي چې کومه خبره تاسو ته معلومه نه دي، یعنی کومه خبره چې انسانانو ته پته نه لګي چې سبب سکیږي یا به آینده حالاتو کې سکیږي یا به د مرګ نه پس سکیږي، نو جنت ستوي جهنم ستوي، نو د هغه د وضاحت لپاره الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږي. او څومره چې صحابه کرام هغه د قرآن مجید په دې مقصد باندې او د احادیثو په دې مفهوم باندې هغه پوه شو، او همدغه رنګې حضرات تابعین او ائمه کرام او د هر زمانه علما هغه په دې مقصد باندې پوه. نو چې چا به د هغه زمانه د مقصد موافق خبرې نه کولې، هغه وداوي چې مثلا وخت د منځري او د شروع کو تلاوت، یا وخت تلاوت ته او د شروع کو مونږ، یا وخت د روزې دی او د زور ورکو زکات له، یا وخت زکات دی او د چې کوم دینو عمرې د لپاره ترتیب شروع. نو وایي که نه هغه شاعر وایي چې کله د مانځه وخت رالو چې د قیام وخت رالو نو وایي نه دا ګر ګیا سجدې مې جب وقت قیام آیا، چې کله د ودرېدو وخت راشي دې سجدې له لاړ شي، کله چې سجدې وخت راشي دې ودرېږي. نو د هر انسان عقلمن د عالم ذمہ داری دا ده چې دې د هر زمانه د حالاتو مطابق خبره کوي. د دې وجې امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه د چا تاسو کو چې ایمان څه ته وایي، نو امام ابو حنیفه صاحب وته فرمایي چې دړه یقین ته ایمان وایي. ایمان دړه یقین ته چې چا دړه یقین مضبوطی ده د ایمان مضبوط، نو چا وته وی چې دا خبره ته ولي کې چې ایمان دا دړه یقین ته، هغه وی چې په دې زمانه کې چې کوم خلک دي په هغه زمانه کې خوارج روافض او معتزله، نو هغه به ایمان دې ته وی روافض معتزله او خوارج به ایمان دې ته وی چې څوک لمن یقینم ساتي په خپل باندې اقرار هم کوي او په لاس او خو سره عمل هم کوي، دا به مؤمن. کو یو کس د لاس او خو عمل نه کو یا ګناه وکړه دې کافر شو، مثلا یو کس زنا وکړه دې کافر شو، یو کس چې کوم دین مونږ پرې خو دې کافر شو. نو امام ابو حنیفه صاحب د هغه په مخالفت کې د ایمان وضاحت په تصدیق سره وکړي چې ایمان دا د الله رب العالمین په ذات باندې دړنه تصدیق کول دي ته. او بیا چې کله نور محدثین رالل، امام شافعي صاحب او امام احمد بن حنبل صاحب دغه حضرات رالل، نو هغه نه چاته پوښتنه کو چې ایمان څه ته وایي، نو هغه وته فرمایل چې ایمان دا په خلی باندې اقرار ته وایي، په لاره باندې تصدیق ته وایي او په لاس او خو باندې اعمال ته وایي. نو هغه وته وی ته امام ابو حنیفه صاحب نه لوی عالم، امام ابو حنیفه صاحب وایي چې ایمان دړه تصدیق ته وایي، او ته ته دغه د شاګردانو شاګرد دی. امام شافعي صاحب د امام محمد صاحب رحمت الله علیه شاګرد، او امام محمد صاحب د امام ابو یوسف صاحب شاګرد، او امام ابو یوسف صاحب د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد. امام محمد صاحب د امام ابو حنیفه صاحب سره څلور کاله تیر کړو، او نور سبق د امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه نه ویلو. او امام شافعي صاحب چې کله پلار وفات شو نو مور امام شافعي صاحب سره واده وکړ، امام محمد صاحب سره واده وکړ. نو گویا کې امام شافعي صاحب د امام محمد صاحب یو قسم زوی دی، دا کامیرانه زوی دی، نو چې میرانه وایو کنه، نو میرانه زوی. نو خلکو ته وی چې ته ګوره د امام محمد صاحب یو قسم شاګرد دی، د امام یوسف صاحب شاګرد دی، د امام ابو حنیفه صاحب شاګردانو کې راځي، او ته دا الټه خبره کې. هغه وی چې ایمان دا د اړه یقین ته وي،
او ته وی چې ایمان د یقین ته وي د ژبې اقرار ته وي او د لاس او خپو اعمالو ته وي نو په دې صورت کې ته خو د امام حنیفه صاحب مخالفت کې نو امام شافعي صاحب ورته وویل چې نه زه د امام حنیفه صاحب مخالفت نه کوم خو د امام ابو حنیفه صاحب په زمانه کې د امام ابو حنیفه صاحب مخالفین چې کوم نو د هغې عقیده دا وه چې هغې به وي چې ایمان دا د لاس او خپو عمل او د خولې اقرار دی او د زړه یقین نو د هغې نظریه غلطه وه چې یو کس په ګناه وکړه دی کافر شو یو کس په ګناه وکړه دی د ایمان ووت نو د هغې په مخالفت کې ما د ایمان وضاحت په دې سره وکړو چې ایمان د زړه یقین ته وایي او اوس زمونږ په زمانه کې مرجئه دي امام شافعي صاحب وایي چې زمونږ په زمانه کې مرجئه دي مرجئه به ارجاع کوله تاخیر به کو هغې وایي چې ګناه کې هیڅ ټینشن نشته کوه ګناه بس اصل شي یقین د امام حنیفه صاحب ویل چې یقین نو د امام حنیفه صاحب مطلب خدا نه و چې ته ګناه کوه خو که ګناه دې وکړه او توبه دې وباسله نو الله پاک انسان معاف کوي الله معاف کوونکی ذات دغه رنګې د امام ابو حنیفه صاحب نه چا تپوس وکړو وی اهل سنت څه ته وایي وی اهل سنت والجماعت څه ته وایي نو امام ابو حنیفه صاحب ورته وفرمایل چې نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح على الخفين چې مونږ اهل سنت یو نو مونږ اهل سنت په دې یو چې مونږ شیخین سره محبت کوو یعنی شیخین له فضیلت ورکو یعنی مونږ وایو چې حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنه دا افضل دي او ورپسې افضل دا عثمان او علي رضی الله عنه دي خو اوله مرتبه د ابوبکر نفضل الشیخین او نحب الختنین مونږه عثمان او علي رضی الله عنه سره محبت کوو ونرى المسح على الخفين او په موضوع باندې مسح دا زمونږ یې نظریه ده چې په موضوع باندې مسح نو هغه چا تاسو کو چې دا نظریه ولې ده امام حنیفه صاحب ته ویل زموږ نظریه ځکه ده چې معتزله وایي چې موضوع باندې مسح نشته نو د هغې په مخالفت کې موږ دا وایو چې په موضوع زمونږ نښه دا ده چې په موضوع مسح شته او معتزله دا او روافض دا وایي چې امام ابو حنیفه دغه چې کوم دی امام حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه دا افضل نه دي افضل علي رضی الله عنه دي موږ د هغې د مخالفت لپاره دا وایو چې نه افضل ابوبکر او افضل عمر رضی الله عنه او خوارج دا وایي خوارج دا نظریه وه چې حضرت علي او حضرت عثمان رضی الله عنه دې دوانو سره به محبت نه کو دې دوانو ټول مسله دې دوانو جوړ کړل او دې دوانو واپس کې اختلافات نو امت په منتشر کېدو د دې وجه دې سره محبت نشته دې سره به بغض ساتو بلکې بعضو باندې پسې نعوذ بالله بدله دی نو دې د خوارج وي نو ابوبکر امام حنیفه صاحب وایي چې نه ونحب الختنین مونږ ختنین سره یعنی هغه خلکو سره چې باندې نبی اسلام لونه واده دي یعنی عثمان او علي رضی الله عنهم سره مونږ محبت کوو نو دا د اهل سنت علامت دی نو معلومه دا شوه چې د هرې زمانې مطابق د دین وضاحت کیږي دین کې ټول نلوي شي ایمان دی د ایمان وضاحت دا په د هرې زمانې د مزاج مطابق کیږي د اسلام د اهل سنت د ټول اهم شي اهل سنت دی نو د اهل سنت وضاحت د هغه زمانې د مزاج مطابق کیږي د هغه زمانې د خلکو مطابق کیږي د دې وجه الله رب العالمین انبیاء کرام په ډیر را لېږلي او ټول مقصد یو توحید د ټول مقصد رسالت او د ټول مقصد بعث بعد الموت باندې ایمان چې ټول انبیاء کرام هغه دا خبره خوره کی چې الله یو دی د الله نه علاوه بل هیڅوک معبود نه دی الله بل هیڅوک معبود نشته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر زمانه چې خپل کوم پیغمبري هغه باندې ایمان او په آخرت باندې ایمان دا د هر نبی دا چې کوم د دعوت منهج خو بیا د هر زمانه حالات بدلیدل
د هر زمانه واقعات بدلیدل، د هر زمانه مزاج بدلیدو، نو په هر زمانه کې الله رب العالمین د هغه زمانه د خلقو د مزاج او د هغه د حالاتو مطابق بیا چې کوم دینو نبی را لېږو. چونکه زمون نبی اخیری پیغمبر دی او داغه نه پس راتلونکي پیغمبر نشته، نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ نبی چې کوم وارثان دي یعنی علما کرام، نو هغه د قیامت پورې د هر ځای چې کوم علما دي، کم سنجیده خلک دي، کم پوهې خلک دي، د هغې ذمه ده چې د هغې زمانې چې کوم اهم خبرې وي، اهم ضروریات وي، هغه باندې فوکس وکړي، په هغه باندې یعنی هغې باندې نظر او په هغې باندې یعنی خلکو ته خبرو کې چې کوم شي د خلکو ضرورت دی. اوس یو شی د خلکو ضرورت نه دی، مثلا اوس د قربانۍ ورځ را روان دي او مولوي صاحب چې کوم دی نو هغه د زکات مسلې وایي، یا مولوي صاحب چې کوم دی د روژې مسایل وایي، یا مسله د روژې وخت رالو او مولوي صاحب چې کوم وي نو هغه وایي چې یاره بغض مه کوئ او حسد مه کوئ. سړی به ورته وایي چې یاره بغض او حسد خو به نه کوو، خو مونږ ته خو د روژې مسایل پکار دي، مونږ د روژې په مسایلو پوهېږه. نو دغه رنګې د هر زمانه د ضرورت مطابق، د هر علاقې د ضرورت مطابق الله رب العالمین قرآن نازلی او الله رب العالمین د عبادت مطالبه کوي. اصل عبادت چې ما تاسو ته کوم عرض وکړو، اصل عبادت دوه خبرې دي، یو د الله رب العالمین پیژندل او د الله رب العالمین منل. یو یې صرف پیژندل دا ساینسدانانو ته پته ده او دا چې کوم ټول ماهرینو ته پته ده چې الله شته، خو پیژندل صرف نه دي بلکې پیژندنه پس په هغې یقین کول، او دویم د پیژندنه پس په هغې یقین کول او بیا هغه منل. یقین هم وي خو چې سړی مني نه نو بیا هم کار نه کېږي. او دریم د منلو نه پس د هغې مطابق عمل کول. که یو کس یقین هم وي پیژني او عمل نه کوي دا کامیاب، او بل کس یو کس عمل کوي خو بیا یې خورئ نه، نو دا هم د دې امت خاصیت دا دی چې د امت عمرونه لږ دي، نو دا دی به چې کوم دی په خپل ځان باندې صرف به صرف فوکس نه کوي چې په خپل ځان باندې اکتفا وکړي او بل چا له دعوت نه ورکوي، نه دی به چې کوم دی نو عام ټولو خلکو له دعوت ورکوي. او ورسره پنځم نمبر د دې امت ذمهداري د هر فرد دا ده چې دا به بطور قانون نافذوي. یعنی زه به په کور کې به دین باندې عمل کوم، نو بس زه به چې کوم دی تکړه یم نه، تکړه به ظالم چې کله زه دا بطور قانون نافذ او بطور قانون نفاذ دپاره چې کومه طریقه الله او د الله رسول ښولې ده او د هغې چې کوم صحابه دي یعنی خلفای راشدین دي، هغې چې کومه طریقه ښولې ده نو د هغې طریقې مطابق به نافذ وم. نو دا بنیادي خبره ده او دا د هر مجلس نه مخکې دا خبره پیژندل ضروري دي. د دې وجې یهودیانو دا خبره ونه پیژنده، دا کومې خبرې چې ما تاسو ته وکړې دا 15 خبرې او د هغې لپاره د هر علاقې د هر زمانې مطابق خبرې، نو یهودیان هغه ډېر پاخه علما او هغه ډېر پاخه ماهرین اقتصاد او هغه ډېر پاخه د تورات حدیث ترجمه کوله، دا به موږ وایو اذن قطعات تجارات او علوم خو مکمل کله په لارو باندې په زمانې الله پاک ته اهل الذکر او یا اهل الذکر فضایي سفرونه مشکل شي، تشفیشک کې مما انزلنا الیک یا سمندري سفر مشکل شي او دنیا کې کساد بازاری شروع شي او اهل ذکر دې کوئی خلک 2000 خلک سچې نه پس کساد بازاری شروع شي الله پاک کله چې د ملیشیا پاک یو کس نه پوي وي نو هغه برسه هغه تاسو نشو او 2011 کې جاپان ټول اقتصاد الله وتعالى کتاب وي دا کتاب ولې کتاب ولا معنا نه پس کتاب نه پوي نه کتاب باندې خپوي چې کله دنیا کې تجارت کساد بازاری شکار یعنی داسې کساد بازاری باندې ویدل او هغه ولې کساد بازاری وي چې په پښتو په هغه د بازارونو باندې کتاب خپويږي پریکټیکل نه بازارونو با چې کم دینو شن شي او یای سره پریکټیکل کولی دي لکه جوړه غوړي خلک او چې کله 2019 کې کرونا شو ته یو بس دغه ترجمه کل کې دي کله خبره چې نه حدیث کې ترجمه نه ده کنه انجینران ترجمه ده ولکه شاو بازارونو کتاب نه پوي نو بیا وځ دکاندار بازار ته صرف داسې نه سو علاقې صرف په تیوري باندې پویدل یا سم په پریکټیکل پویدل نه بازار مردان بازار کې هم پویدل او په پریکټیکل باندې هم پویدل. الله پاک وی چې بدوانو دکانداران بس عقیده راغشتي کما یعنی دکاندار ابناءهم دکاندار کریم صلی الله علیه وسلم داسې پیژندو لکه څنګه چې الله کمپلیکس مسجد کې امام
نو زه بدلمه کمپلیکس ته څنګه چې سړی مثلا دا شل کومه خزه بچل او په دې شل کسان کې دا شل چاینا هغه ته امر کې شل چاینا ولې سان ولاړ یو شان کدي کنه او یو په یو شان کې نری وي او یو شان چې دا کوم نیاره او یو شان چې وړي او یو شان سپین کاریانه ولته ډېر سره غیر لپاره نو وخت مقرر او دا نور خلک یې خمس بشي ته بول سليمان لاړ شي چې دا وایي دلته خو بیا پاکستان کې سره څخه کېدا او سرحد کې وایي کېدا د پنجاب او کراچي کې ډېر حالات چې کوم دا غزي خلک هغه بیا او بار دنیا کې خو یو خزره دا غیش پک بچي روس کرو فی اوکرين باندې سلو بجلو دا الله شان کرونا او ټول یو شان دي نو بار کس نه پیژني هغه ست کولوش کنه بار کس نه پیژني همور پیژني دا مرادي والله اعلم کو پلارم په غلط شنو غلط پېښ همور پیژني د دې وجه الله پاک وی ګداسي زمان ګداسي پیژندو چې لکه څنګه خلق خپل بچي پیژني يعرفون مختلف کما يعرفون ابناءهم بس خلق چې د کریم صلی الله علیه وسلم داسې پیژندو او د تفصیل لکه زما کتاب شته ان شاء الله تاسو کې صرف کتابونو کې نه پیژني کتابونو پرانا کې پیژني تاسو ګورئ کتاب د معلومه او د کتاب چې کوم مصداق دلایل دي اسلام هغه معلومه چې کتاب کې موږ خبره کړې دا دا هغه کس دی او دا اخر پیغمبر زه مو ته معلوم 300 کاله مخکې زه معلوم دا قرآن کوي چې ولې راغلی لکه دا زموږ د خلکو دلته باخري پیغمبر راځي چې هغه د مدد لپاره راغلی شمنان نه دي زه مو ته معلوم او وخت مو ته معلوم چې د دې وخت مقدس را نړۍ نو بیا بدی قریش سره د مشرکین سره چې جګړه واقعي او مدینه کې مشرکین د قبضه کړې نو نبی اخر زمان چې تاسو لري روان دي خپل ماته علم نشي تاسو جاهلان مون سره علم شته مون باغی سره مرګ ایران کوم او څنګه تاسو هغه په خپل مشرکین چې نو کنه عاد او ایران یمن کې حالات خراب او ایران چې کوم دا اوس پرون په لبنان باندې حمله شوې یعنی لبنان کې بجلی نشته او لبنان کې خوراک نشته لبنان کې د سمندر الله هلاک کړی شوی دی دا چې موږ الله په تاسو شروع کړی او دا او د ایران په شان باندې نن پرونه تمرز ونن نه او چې کله به دې څه جګړه حمله کړې بیا په لبنان کریم صلی الله علیه وسلم به مخې ته اوس دې خبره د ضرورت په وسیله به دعا او چې بس تفتحون علی الذین بس دا ټول یو حساب دی اوس یو دویمه خبره ده یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیژندو چې يهوديان چې کوم دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نخي وتمالون یا نخو مطابق او باز نه بس کله خبره قران ورن زين متهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تاسو به ګمان دا کوي چې دا د کتاب او دي جدا دي دا هغه تطبیق تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تاسو دا وایي دا یو دی نه دي ورونه بس کې بل هدف تر رسیدلی وبيا الله باكوي جدا دي ما جاءهم ما عرف بل روايات الكفر مله واحده كده مونږ مثلا شي نه پیژندو دا مثلا دا کستات دا تر زماني رونه دي دا پس کې بجګړه کې کتاب چې کله تاسو مثلا شي نه ته یو اخري زمانه کې یو پیغمبر دا رنګ دا پس کې دشمنان قرآن الله پاک او قرآن کې الله باكوي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى هغه کارونه چې عیسایان بس نه تاسو نه څنګه چې يهوديان مخالفت کړو يهوديان مشرکین او مشرکین بعض يهوديان داسي چې هغه يهوديان یو چې هغه يهوديت باندې به اسلام باندې وي هغه کې دي چې الله پاک فرمایي قرآن کې او چې به آل عمران اخري آیاتونه کې وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قرآن کې کتاب بعض يهوديان عیسایان داسي دي چې هغه چې او چا نه لري زور تور هغه چې کوم ځانانو څخه بتاوا هغه خواتین زما کتاب کې خدا دي هغه ته الټا الله پاک فرمایي ليسوا سواء عوام هنا كل شان دي نو ده اهل الكتاب امه قائمه يتلون انا الليل چې ټول یو شان دي بعض يهوديان هغه د الله عبادت کوي دا کوي او چې کوم کسانو ته ترجمه معلومه وا نو هغه ته وی چې دا کس نه دي هغه په اخري زمانه کې راځي دا خلا پورا دلته سوکاله علاقه کې اخري زمانه کې راځي ډېر وخت هیڅ ټینشن نه نو ټینشن چې موږ یو تاسو څه ټینشن یو داسې مجبوري کار کوي راغلی او بلکې سم ګروه په اداره او دا پټه غریبه د پیغمبر دي سونه دي تورات حدیثونه خبر راغلي دي نبی دا هغه پیغمبر دي چې بالکل هغه پیغمبر اذا رايتم الرايات السود من قبل خراسان فاتوها ولو حبوا على الثلج فان فيها خليفه الله المهدي لا بيګي تاسو تورات د افغانستان دي زمون د روان دي دي سره شي ځکه چې بده کې تاسو لپاره ځکه دي چې تاسو جاهلانی ودینه بار یو امي الله نبی رسول الله دی امي دي ولهذا دي تاسو لپاره پیغمبر دي موږ پوهیږو نو تاسو ته راځي وضاحت شو موږ پوهیږو ټول جنونو بل ټول جنونو
پوه نه شوې مونږ خو پوهېږو یعنې مونږ ته خو ضرورت نشته مونږ خو پوهېږو داسې به وي چې حدیث کې راځي کنه هغه د دین نه راوځي خو خلک وایي د مهدي جنډه به سره زه خو پوهېږم هغه دا دی چې لیس من ذي ولا من ذي ما ته ضرورت نشته لکه مثلا تاسو ته قرآن پوهېږم زه په حدیث پسې تاسو ملګري کېږم زمونږ علما شته زمونږ مدارس شته زمونږ خانقاهونه شته جهادي معسکرونه شته الحمدلله اسلامي استاد دواړه چې کوم اپس کې بل مثلا ډېر الحمدلله به داسې کوم چې زه به یو خپل تنظیم جوړ کړم او تاسو دواړه چې کوم مثلا داسې کنه چې تبلیغ والے سره ټول چلیږي کنه یعنی ډېره زمانه ده هم سره چې غیر مقلدین هم سره چې دور بچپیارم پکې ماشاءالله دي جماعت اسلامي ولا حضرات هم پکې دي اوس ته جماعت اسلامي ولا ته چې کوي جمعیت جلسه د نزیه سره دي د هغه رحمت او جمعیت ورته جماعت اسلامي جلسه نزیه سره هنوز دور است دي الله نزی دا نه دا جمله دا غرانګي د نبی مشهور شو د دې وجبه یعنی دا څنګه چې یعنی نو دغه به مطلب نه د یو جنډې نه بل جنډه راوتل یو جنډې بل جنډه ما راوتل مطلب دا چې منشور بدغی او چې کوم عالمان بیا د دې اپس کې چپکله شاله هغه ته پته وکړه یو بل ته اړه بداوی وي علماء چې خلک یو بل سره کینی دا چل کوي یو یان هغه ته به وي دغه نه کې ناستو د وجبه ما مهدی دینه پس او دي ته هاذا هذه وجه حديث كده شيء ليس من ذي وإن لم تؤتوه فاحذروا ويداش تاسو د خپل مسلک مطابق تاسو کوم خبرې کوي تنظیم بنا پرې بچا یو سره مرګري کې ګبل سره خپل پارټي با سره نه مدلې کوم جماعت سره جماعت بنا پرې اوس مثلا بریلیان دي مسلک بنا پرې خپل چې کوم ستا منهج مالته هغه منهج بنا پرې ولا غت دي بني دا نوې خلک دي نوې لکه مثلا جماعت اسلامي ولدي نو هغه إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا مطابق استاد تبلیغ مقصد ټول یو دي دې مثال داسې دي چې مفاد مطابق مشمول نوای او یو پنجابي یو پښتون قانون مطابق او استاد مزاج مطابق او دا چې خبرې چې هغه نور سره تسلط نو ته یې نه خبرې ته باندې کوو یو بل خو او خدا ته نه کوي نو ته وایي چې به استعاده شو هذا فخذوه مهدي بوته استعاده شو فاحذروا او استا نیمه شو او بلکې سم ګروه پکې دار وته د ځوان مقصد خو یې ګرم چې هغه ته خو تورات هم پتا و علماء سره ناشتو انا مثلا وای خلکو خو پالیسی به هغه انا چې کومه د مهدی علماء قرآن ویدل حدیث چې کوم دینو هغه ولر قرآن سنت لکه ساده او اعتراض به چې ارچا سره بدی سره بس صرف مهدی به صرف ټول جنډي نه یوځای کوي صرف تنظیم نه یوځای کوي مهدی به شیو سنی یوځای کوي صحابو ته به چې شیعه کې څو قرآن مني او تورات او سنت مني او څو چې کوم دین عترت مني هغه یو چې نشو د خپل ځان نه کبانه راوړي چې کوم ځندګان به دې طریقه رواني هغه مهدي به حدیث کې نو قرآن په تاسو ویل کنه چې مهدي په تورات باندې حمله کوي نو ما په تورات تو قتل نو د نبی اسلام چې کوم علامات دي کنه نو هغه ټول صح پر پیغمبر کې دی وره خان چونکه هغه به ځاړه مرګري وکنه ځاړه یارانو هغه دې وشو کلک نشي زموږ د پلان کې علم چې دې مړ شي بیا زره اتباع کوم او د عالم جمع دی کنه نو تر مخ نه شرمېږم چې دې مړ شي به بیا اتباع کوم نو اصل مسله دا ده چې عالم به مړ نه شي هغه چې حاضر په غایب باندې کیاس کی یو شی ماته موجود دی ماته په نظر راځي مثلا او کوم شی ماته په نظر نه راځي نبی اسلام ته وی کوم په نظر باندې نه راځي مونږ ته عالم موجوده باغی نشم کیاس کول ډیر خبر داسي چې زما سمجھته نه راځي په تورات کې د دې یو پیغمبر راځي زما سمجھته نه راځي هغه بیت المقدس تقویل خبر داسي چې زما سمجھته نه راځي مخکې زما سمجھته نه راځي زه نه منم ټول علامات شته خدایو علامات منم شته یو دویمه خبره ده مخکې مو ولا اسمه ځکه تطبیق وکړي یو علامات حتمی دي کنه یو علامات مين دي ژوند دي بیا به شي بیا به لو بدل شي بیا به تاسو منم درېمه خبره ده چې نن سبا دې باره کې مختلف خلک تشریح کوي څوک وایي دا هولوګرافیک دی مثلا دلته یو خار دی دا چې کوم دی شاړه وکړه شاړه شاته زه شان کولې نه غیر آباد مطلب دا سره تخکاره شي کنه دا کې لاس او دا بغړ دلینګ دا لاس او مینه تخکاره او ادخال پته چې شاړه نسبت کینه ونه مانه خلکو تبخکاره ولې الله پاک دا په بونی کاغذ مردان کې نه کنه بونی حق ولې رانو کړی وي دنه ودلار شي خپوره او باز علماء داسې د پالیسي خپوره غنې لیدل عبد الله مثلا یو ځای کې یو خبر سره ټول شي نو ماشوم نو امور میک اپ ورته يهوديان چې باران چې بار راوته ټول میک اپ تلو نو درې خبرې وکړي به زموږ د علامات معلوم کړل
هغه ته چې دا علامه دا ټول علامات پکې موجود فورا ایمان او ته خیر خلق جماعت امتين انبار کو نو مطلب خبر دا دی چې یو حقیقت کې یو شی جماعت بل کور ور کړو او جوړ کی دا غینه بل او کم چې ترتیب ولا کم ترجیح ولا ور کړو الله ربي چینل دا او پنځه استاد یو مطلب یو اپ جوړ کړی دی چې بار دنیا کې شته د نشته پنشن منشن دا خو لکه دا څه چې مثلا تکالو کې چاته کمانانو کې هم پنشن تکالو کې بدر والدا 12000 پنشن ملاوي او چې کم بدر کم دا کاجه په 5000 6000 پنشن ملاوي چې پکې وځي معنی ګروپ کال واتس اپ باندې نه ګروپ شانتي کالی نو هغه ګروپ کال وته کې مطلب یو کانفرنس کال مطلب یو بلډینګ جوړ کی نو هغه بلډینګ کې باغمي هغه پکې ناسبل ټول خلک بناستا تاسو نو بلډینګ کې کوم رواني او په خپل باندې ورچوال ریالټي بالکل تاسو باندې ته بلډینګ کې بوم رواني ټول خلک ته بخکاري او ټول خلک به ویني او هغه کې بچی کوم چمکدار کتاب او یو ځای کې په بهاري یو ځای کې په خزان یو ځای کې په یخني یو ځای کې په ګرمي او دا غرانګي چې کم دینو پای کې به اونیمی او واستبونه ورو کې هغه امر وږي ټول زیاته واقعات په قران کې پانه وته راوړي او هغه پانه باندې خپل کې کچ کچ خزان کې چې پانه باندې خپل کې کرش کرشان کېږي هغه به عوام او دغه عوام او دغه چې کم دینو زموږ علماء کس کالو کې وسغه عمر شي خادمان روان چې سره بسې چې سره بسې روان زموږ ځوانان د حقیقت کې به سم نه زموږ خلکو د بخکار زموږ چې کوم دا خبره الله رب العالمین الله قران مجید کې وایي زموږ چې کوم دیندار طبقه ساحرانو با د خلکو بستر کو باندې سحر او دا زنه د نبی رسول الله فرمایي خلکو بستر کو باندې به سحر کو حقیقت کې به خلکو هغه ماران نه او خلکو ته ماران ښکارېدل بل روایت کې نو د خلکو په ذهن باندې بیا دومره زیاته غلبه وکړه چې هغه اتباع کوي د يهوديانو الله چې کله بیا د موسی علیه السلام هغه مر رالو کنه هي د پتو لګي به زموږ حتی لو دخل احدهم دې باره کې فلسفه کې فلسفه وايي د مدرسو کې نو هغه کې دا یو واقعي چې یو کس دغه چې کوم د سمسری په سوري کې نه نوتی کنه تاسو د سکندر تیر شي یو سکندر هغه داسې ورتواله کې هغه وزیر ته هم داسې حضرت خضر علیه السلام او یو سکندر مقدوني یونان والا کوم چې دلته شاهد په تر هغه دی جمال غلې د شراغل تخبیه ته او دا موجودړو دا د ټیکسلا سره نه کوزي کی واستاسو مسله د سکندر مقدوني نو د چې کوم وزیر هغه پنسي خته کې تاسو مسله او افلاطون چې هغه خزه پنسي او چې کې تاسو په یو زمانه کې افلاطون چې هغه جینز پینټ کو شروع کی تاسو جینز ارسطو ډېر هغه پینټ جامع چولې وي او د افلاطون دغه نه څه چشلوي نو هغه په سکول کې پینټ ورکړي تاسو ورکړي دي پینټ به کې تاسو یو کمال چې دې کې به تعلیم دی طالب خجامي وانه هي کوئی ایجوکیشن کوي تاسو کوئی ایجوکیشن تاسو چلو چې ما خام چې کوم ځای کې ودکېږم زما طرف نه تاسو دعوت کار کوي تاسو یې کار کوي تا ته دعوت دی ته هغه غیر اتفاق کوي هغه به کوله کنه يهوديانو با د فرعون یوازې باندې راځي شو پراوله هغه د غوای عبادت کو نو دی خزي د ځین نه یو دی نو غوای عبادت خزي وي څه دې یو نیم سل خزي بمراولي او دا هغه بچي بمراولي او تاسو فوج د فوج هغه ته پوسو او چا څومره وینځي هغه وینځي چا اتباع کوي به تاسو ټول ما دعوت کوي ساده نور د بل چا ول بل ذات بل څوک یا بیا په کم تاریخ تاسو ځګارې ټایم دی واغه باغ تاریخ یو تقریبا میاشونی مې وکي کې خو او هغه تاریخ چې غیرال نو پانوسونو د خپل د بچا سکندر د چې عمر رضی الله عنه مسبخین نه پس هغه چې وینو له رضی الله عنه دی نو دوی زده موږ چې مزاق کې مزاق کې زبې وځه رضی الله عنه کافر څنګه د وزیر دی بچا ځای مخ په لار دی چلی نو هغه بس و پرې ورا کوشو روایت ادله ختم کړي چې څنګه لاړو ما خامل تا بس یو خلک دي مهذب خلک دي دغه دي محل د مهذب د او بچا یا محل لعنت وري او پای کې قسمه قسم پانوسونو او د هر سنت دی کمره وا د غیر کمره کې دغه لپاره ولوین زوا او وینځ چې کومه باقاعده بالغ او ورسره نه زعوري عساق و نه اسغاني او ورسره قسم میوه وي ورسره شراب هر کس ته مانع بل شي او باشا د کې مانع علم هنر عمامه نيس بس هغه دا چې یو کس په غلي والي د دې مطلب دا نه چې دی بچوان بس چې کله شپته رشوه او دي چې کوم هر کس په خیال لاړو جینز واچو یا پینټ واچو یا چې کوم نه واچو بس دی به وی عاجي ولا دور کړی کوم وینځي غي سره څوک نه وایي تاسو چې سره پاسې د ویني بس هراکي الته چمک دمک دی دلته بچو دي تاسو مزاق تاسو سره دا تاسو جوړ کړو هغه د تاسو د دنیا حقیقت د بچای حقیقت هغه دغه
تاسو چې په نظر سره راځي حقیقت کې دې څه افرنګ از علم فنس او اصل شي دا ذهن چراغ دی د خپل چې افرنګ د انګریزانو کوم خپل چې کوم بیتي وته یا کم شي وته وي کوم علم د چې بل د زمانه کې نشته هغه زمانه کې او نو دا علم په ذریعہ ما تاسو باندې تاسو په ذهن باندې دا او تاسو ښکارېدل او ما هم آتش چراغ روشن است نو د دې وجه زما د دې وجه د هغه کلام د جاموس له شوق علم او فن رنګ او روغن سره شوق دي نه دې سره شوق دي انه دې وجه حدیث کې راځي چې د شیطان چې خبرې ته هم قرآن د هدایت لپاره غلط دی قیامت ته او چې باندې یو من حالات اسمانونو د زی او اسمانونو راځي موږ د څومره نه دي چې سفر ګران او جاسوس او حاجه د طبقه د هر علاقې لپاره الله انا لست كل به وجه مکه او پلان کې او دا غلط دکین العالمین دا یو نمونه جوړ کړی شیطان دا څنګه د غب خاري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سه غب خبره خاري حقیقت کې دا شیطان د دکین او الته کوم دی کائنات کې به کامل کامیابی دا په عبادت سره راځي انو جبرئیل علیه السلام الله پاک راولو الله رب الخار د تبعی عبادت سره نو هغه کې یو ماشوم چرال عبادت سره یو ماشوم التناستو عبادت سره چې تنوي عبادت صرف زکات تنوي عبادت صرف حج تنوي عبادت صرف د ګیری پر خودو ته او ټوپې چولو ته په پګړې وهلو ته او علم کولو ته او تبلیغ کولو ته او عمرې ته او حج ته نه وي بلکې عبادت د الله رب العالمین ټول احکامات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول سنت طریقې باغې د عمل کولو کوشش کول او هغې د خورولو کوشش کول او د هغې د نفاذ کوشش کول او د وخت د تقاضې مطابق هغه په ټوله دنیا کې به طور قانون د هغې د نفاذ لپاره په ټوله دنیا کې محنت کول دا د هر انسان د نارینه او د زنانه د ماشوم او د لوی د عالم او د غیر عالم د ټولو الله ذمه‌داري ګرځول او الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته د مکان او د ما یکون ټول حالات ورته وښول او دا یو ته یو حدیث کې نبی اسلام فرمایي چې په آینده زمانه کې بس تاسو د سرونو خلافت پریوزي لا تنقضن عر الاسلام عروه عروه د اسلام چې کوم اټکړې دي د اسلام د زنجیر چې کوم اټکړې دي نو دا به یو پریوزي نو فاولهن الحكم بما انزل الله ومبني بد الله په قانون باندې فیصله ختم شي واخرهن الصلاه واخره کې بیا منظم بس دا شي جمعتونه به بنشي منځ خلق نه کوي او بل حدیث کې فرمایي فضائل عمل کې د شیخ صاحب فرمایي چې حدیث دی چې په جمعات کې بش پیته کسان مونږ کوي او یو کس په شپېته کاله مونږ کوي یو مونږ به صحیح دی وجه سره وجه دا چې د مسلمانانو چې کوم مقصد دی یعنی د الله رب العالمین په ځمکه د الله خلافت دا مقصد به څوک نه پوره کوي مطلب دا چې الله اسمانونه پیدا کړی دي الله ځمکې پیدا کړی دي الله سمندرونه پیدا کړی دي الله کائنات پیدا کړی دي الله انسان پیدا کړی دي انسان له سترګې ورکړي انسان له خپل لاس ورکړي دي خو قانون به د الله نه عجیبه خبره ده ځمکه د الله ده اسمان د الله دی نظام د الله دی خوراک د الله دی سکاک د الله دی بارانونه د الله دی ارسه د الله دی خو قانون به د الله نه نو دغه قانون د نفاذ وعده الله کړی الله پاک فرمایي وی ومن اظلم ممن منع مساجد الله وی دا هغه کس نه زیات ظالم څوک دی چې د الله د جماعتونو خلق منع کوي وسعى في خرابها او د جماعت په خرابوالي کې کوشش کوي اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين وی دا خلق په د جماعتونو د ناراضي مګر په داسې حالت کې چې دی به یریږي بیا په خپل جماعتونو شي لهم في الدنيا خزي ويدغ كافران له په دنیا کې رسوایی امام طبری رحمت الله علیه امام بغوی رحمت الله علیه امام قتاده رحمت الله علیه امام علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دې آیات نه مراد د امام مهدی راتل دي چې کله امام مهدی راشي په ټول دنیا د اسلام غلبه شي اوس خو اسلام غالب دی خو دلیل په اعتبار سره نو چې امام مهدی راشي په ټول دنیا اسلام غالب شي نو د اسلام د غلبې نه پس د اسلام د غلبې نه پس د الله دا وعده پوره شي الله وعده دا ده چې ټول کافران به زه رسوا کوم او اوس کافران رسوا دي نه دي اوس کافران اوچت دي الله دا وعده ده ان الله لا يخلف الميعاد الله د وعدې مخالفت نه کوي
قرآن کې څلور ځایونو کې الله رب العالمین دا تذکره کړې ده چې زه به دا وعده پوره کوم. الله پاک دا وعده کړې ده چې کومه زه به کافران رسوا کوم او د هغې د پاسه به حاکمان د ټولې دنیا کافرانو د پاسه به مسلمانان حاکمان کوم. دا وعده الله کړې ده. یو دویمه وعده الله دا کړې ده یهودیانو سره چې تاسو به زه دوباره بیت المقدس ته راولم، خو د دې لپاره چې تاسو دلته یو ځای قتل شي، ځکه ټول دنیا کې به تاسو به څوک ګرځي، کوم ځای کې به تاسو قتلي، نو تاسو به دلته راځئ او دلته هم قتلو. او درېیمه وعده الله مسلمانانو د دې امت صحابه سره او نبی اسلام ابو هريره رضی الله عنه روایت بخاری مسلم چې د دې زماني خلکو سره وعده کړی ده چې تاسو به الته ورځئ بیت المقدس ته او یو يهودي به راټینګوي او هغه به قتلوي، هغه به حلالوي، او چې هغه تاسو نه د اونې د کاڼي شاته پناه والي نو اونې او کاڼي به تاته آواز کوي ای مسلمانه راشه زما شاته يهودي پټ دی دی حلال کا دی قتل کا. علاوه دی اونه د غرقد هغه غرقد اونه بدانه وي نور به ټول خبرې کوي. نو يهوديانو په مونږ د الله په وعده یقین دي. الله په وعده تاسو سوچتي چې یقین نشته، ټول یقین شته کنه. د يهوديانو د الله په وعده یقین، خو يهوديانو زموږ صرف یقینو د یقین لپاره عمل وکړ. لکه اوس مثلا ته پته ده چې زما ته به زه وعده کوم مال الله بچی راکړي، د واده نه مخکې الله مال زوی نه راکړي، دته راپته دته راپته را چې زه دکان کولوم الله مال رزق راکړي، د واده دکان نه مخکې مال الله رزق نه راکړي، دته راپته را زه سکول کې اډمیشن وکم او زه مهنت وکم نو زه به ډېر نمبر یې لم، د هغې نه مخکې زه ډېر نمبر بورډ کې نشم اخیستی، خو زما پلار استاد هم دی او زما نیکه هم استاد دی نو زه ډېر نمبر نشم اخیستی. دا د یقین دی. نو د یقین لپاره باندې عمل کوي کنه. نو يهوديانو ته راپته وه چې دا الله موږ سره وعده ده نو په دې خبره زموږ یقین دی، زموږ هم یقین دی کنه، د هغې په یقین. اوس د هغه یقین د پوروالي دپاره هغې محنت شروع او د هغه محنت خو هغې ته پته وه چې موږ به دوکه ورځو، د هغه محنت لپاره هغې په ټوله دنیا کې چې کوم دی نو خپل کسان خواره کړل، په ټوله دنیا کې هغې علم زده کو، هغې ماهرین شو، ساینس زده کو، ټکنالوژي کې مهارت حاصل کو، او بیا چې کوم دی نو د امریکي بنیاد کې خود او امریکا کې چې کوم هغه د ټول دنیا هغه لندر کوچر خلکو هغه هلته تلي و امریکې ته، نو هلته دي په هغې باندې حکومت جوړ کو او هلته چې کوم دی نو جمهوریت نافذ کو. نو ټول دنیا کې امپریالیزم و، نو د امپریالیزم خلاف هغې پهلي جنګ عظیم جوړ کو او د بوسنیا یو کس یو تنظیم هلته د یو تنظیم جوړ کو، خفیه تنظیم چې هغې به خلک قتلول او د هغه تنظیم یو مشر یې جوړ کو. نو هغه مشر هغه چې کوم دی نو د یعنی د سربیا یو تنظیم هغې کې یهودیانو نو د سربین یو تنظیم جوړ کو او د سربین تنظیم چې کوم د دې سره خوا کې یو ملک آسټریا هنګري، اوس وړوکی ملک دی آسټریا، بیا ملک دی هنګري، بیا ملک دی پخوا دا چې کوم دی بر اعظم آسټریا هنګري یو امپراتور ورته وایو، مطلب یعنی عربی کې امپراتور وایي، په انګلیش کې څه وایي، یو مطلب یو سوپر پاور غټ. نو هغه سوپر پاور د یورپ یو مستقل غټ سوپر پاور ملک نو هغې د بلغاریا باندې حمله وکړه. بلغاریا لکه نن سبا زمانه کې د ارګوزینا او د چې کوم د چیکوسلواکیا کوم ملکونه دي یا چې کوم د مسلمان چچنیا، بوسنیا، دا ملکونه دي، په دې ملکونو حمله وکړه او دې ملکونو ته بیا یو کال مخکې اخبارونو کې چاپ کړل چې ولی عهد او نائب ولی عهد به دې ملک ته چکر لځي. نو یهودیانو وایي چې به دا ښه د جنګ موقع ده. نو د دې نه مخکې په 1871 کې د فرانس او د جرمني جنګ شو. دا دوه غټ سوپر پاور فرانس په یورپ کې، دا دوه سوپر پاور فرانس او جرمني. نو جرمني چې کوم دی د فرانس نه دوه ښارونه نیولي په تاوان جنګ کې او غټ تاوانونه یې پېښ. نو فرانس هغه چې کوم دی روس سره معاهده وکړه او جرمني هغه چې کوم دی نو آسټریا هنګري سره معاهده وکړه او ایټلي سره معاهده وکړه. خو په مونږ کې په هر چا باندې یو ملک حمله وکړه نو مونږ به د یو بل دفاع کوو. لکه نن سبا چې څنګه یورپ او امریکې معاهده کړې ده چې مونږ وایو روس زموږ په هر یو ملک حمله وکړو مونږ به حمله کوو، بیا به په هغې باندې حمله کوو، لکه څنګه چې نیټ جوړ کړی دی. نو هغه زمانه کې دا داسې الاینس جوړ شو. نو هغه کس ولګېدو، هغه کوم چې خفیه تنظیم د یهودیانو خفیه تنظیم مشر هغه یو بم جوړ کو. په هغه زمانه کې نوې دا بمونه هینډ بم جوړ راوتې وي. نو هغه بم ګاډي ته ورویشتو، هغه ګاډي په خوا هغه چت په پینو او خلک وکې چکر لتلل. نو دی ولی عهد او د ښځه دی چکر لتلل، نو دی د هغه بم نه بچ شو. د سره نوې پستولو هغه شپږ ډزې پستول په هغې باندې هغه سړی موشت او ښځې موشت او وتښتېدو.
نو سربیا دغه ته وی استریا هنګري چې وای دا کس راکې سربیا تر تاسو کس دی هغه ته یې مونږ نه درکو دا چلې هغه چلې بهرحال په دې باندې جنگ جوړ شو او استریا هنګري ولګېده په سربیا باندې حمله وکړه نو سربیا چې څومره خلک نسل دا خو د دې بارډر خو روس سره نه دی لګېدلی خو سربیا د دې نسل او روس نسل دا یو نسل نو هغې د دې لپاره په استریا هنګري حمله وکړه چې په استریا هنګري حمله وکړه نو دې مطلب دا و چې په جرمني حمله وکړه نو جرمني دوانو طرفونو ته محاذ کولو کو روس طرف ته هم کولو کو او فرانس طرف ته هم کولو فرانس طرف ته چې کوم شپږ ښار باندې حمله وکړه او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه دې خو ته به یو څلور پنځه ورځو جنګ یا به د میاشتو جنګ هغه جنګ پنځو کاله د 1914 نه جنګ شروع شو او په 1919 کې چې کوم دی نو ایله د هغې اختتام سرته ورسېد چې کله جنګ په ګټلو شو نو چې کوم د برطانیې وزیر هغه وزیر خارجه بلفور نو هغه دا جنګ ټول یهودیانو جوړ کړو او نو امریکای بدی ټول باندې د ټول ملکونو د خرابوالي کوشش وکړو او د هغې لپاره خپل معاشي نظام په دې باندې نافذول غوښتل خو دلته ټول امپریالیزم هر باچا به د امریکای مخالف وي کو چې د امریکای سودا زموږ د ملک ته راوړه نو په هغه به پابندي او د برطانیې سره نه لګېده امریکای سره چې برطانیې نه خو یعنی دا خو د برطانیې ملکو په 1700 کې جارج واشنګټن هغه برطانیې نه دغه کړو یعنی بغاوت یې کړو نو دې وجې برطانیې سره مسله وه نو چې کله پیل جنګ عظیم ونښتو نو برطانیه هم ونښته برطانیې فرانس سره هم نه لګېده جرمني سره هم نه لګېده خو جرمني په سترګو ډېر بد او فرانس سره چونکې بارډر لګېدلی دی نو فرانس دومره مجبوره نه و فرانس سره لږ تعلقات ښه نو فرانس سره ملګرتیا وکړه او یو قسم دا جنګ جرمني وبیلو په دغه دوران کې په روس کې د لینن او دغه خلکو دا چې کومه نظریه وه د سوشلیزم هغه انقلاب راوچت شو کمیونیزم ترتیب شروع شو او بیا چې کوم دی نو په یورپ باندې د اقتصادي غلبه د دغې راله د امریکې راله بیا جرمني چې کومونو هغې خو جرمني باندې دومره سخت شرایطو وګرځول جرمني خو شکست وخوړ دې خوا نه پې روس رالو د دې خوا نه پې چې کوم دی نو یعنې امریکا راله د بل طرف نه چې پې کوم دی نو برطانیه راله فرانس چې کوم دی د خپل ځایونه وزغلو روس خو یو اجدها غټ ملک و د هغې فوجونه پې رالل نو مکمل جرمني شکست وخوړو او جرمني چې کوم دی نو ډېر زیات نقصاندeh شو او اخره کې د جنګ په آخري کال باندې یهودیانو د مسلمانانو یو جرنیل واغشتو اسماعیل باشا او هغه حمله وکړه په روس باندې نو روس چې کومه حمله مطلب دا چې موږ جرمني سره اتحاد وکړو موږ ایټلی سره اتحاد وکړو موږ استریا هنګري سره اتحاد وکړو نو بس برطانیه خو الریډي موجوده وه او دا په حمله د برطانیې د یهودیانو په مشوره وشوه نو هغه جرنیل یې خو ډېر وارڅه ورکړل او خوا نه پې روس هم حمله وکړه دې خوا نه پې چې کوم دی نو خپل چې کوم د مسلمانانو غټ لیډر و د مسلمانانو شریف حسین مکه د مکې گورنر هغه چې کوم دی نو بغاوت وکړو نو خلافت تسنس شو نو استریا هنګري هم ختمه شوه او د مسلمانانو چې کوم خلافت و نو هغه په جنګ عظیم کې هغه هم ختم شو نو دې طریقې سره د امریکې برتري د یهودیانو برتري هغه په دنیا باندې راغله نو بیا چې کوم دی نو ایټلی باچایان هغې غوسه او د جرمني چې کوم نسل پرست خلک و هغې غوسه نو هغې ته پته ولګېده چې دا ټوله لوبه یهودیانو جوړه کړې ده دې ته هم پته ولګېده ایټلی ته چې دا یهودیانو جوړه کړې ده نو په دې طریقې سره دوی په یهودیانو راکېښودل په ټوله دنیا کې ماشاءالله یهودیان بالکل پوتره کړل او د دې بیا چې کوم دی نو بیا یې روس سره جنګ شروع کړو او دې خوا یې فرانس سره جنګ شروع کړو اخوا یې امریکې ته هم خطونه ولېږل کوم برازیل ولا امریکا ده نو هغې ته یې خط ولېږل داسې په امریکې باندې هغه وکړې او هغه خط چې کوم دی نو هغه نوی د هیکینګ نظام هغه ټایم نوی ایجاد شو خو بهرحال چې کوم دغه وه یعنی هټلر هغه په هر طرف نه ګیر شو او په دې طریقې سره د هټلر هغه چې کوم دی کیسه ختمه شوه او بیا د دې مسله جوړه شوه جاپان سره د جاپان په چاینا باندې هم قبضه وه او په شمالي کوریا هم قبضه وه په جنوبي کوریا هم قبضه وه او دې خوا څومره جزایر دي بوټان دی او نیپال دی او دې خوا څومره جزایر دي په دې ټولو جزایرو یې قبضه وه او دا جزایر اصل کې و د برطانیې خو برطانیې نه په تاوان جنګ کې دا چې کوم دی نو امریکې غشتي یعنی امریکې ورته وایي چې وایي موږ له به پیسې راکړې د اسلحې او برطانیې سره خو اسلحه دومره نه وه دوی خو وایي چې دا جنګ به شپږو میاشتې پهلې دوسري جنګ عظیم هغه جنګ خو اوږد شو
او جرمني د هغې په ښارونو باندې په لندن باندې او په برمنګم باندې ودسوي ورته برمنګم ودسوي په هغې باندې حملې وکړې نو په دې طریقې سره د هغې هر څه اقتصاد تس نه شو بلکې په هغه زمانه کې برطانیې هغه دیوالیه اعلان وکړو چې زموږ بینکونه هغه دیوالیه دي لکه اوس چې څنګه سریلانکا کوي نو د هغې د مضبوطوالي دپاره امریکا چې کوم دی نو راپاڅېده او امریکا دې سره سپورټ وکړو دغه ځایونه یې په دغه کې واغېستل یعنې هغه هم دې واغېستو بغداد هم دې واغېستو عراق هم دې واغېستو شام هم دې واغېستو شام فرانس واغېستو او دې خوا چې څومره علاقې وي دا یې دې واغېستې او دا ځایونه چې کوم دي مثلا پاکستان او هند دا علاقې دا هغې په خپله پرېښودې یعنې هغې نه شو چلولی ځکه چې خپله دیوالیه شو دا علاقې نه شو چلولی نو په دې سره د امریکې نور هم اقتصادي غلبه راغله او د اقتصادي غلبې راتلو نه پس هغې وی چې یاره مونږ ټول یعنې کم قبایل یو سپین مخي شنو سترګو والا نو چې مونږ مضبوط شو او مسلمانان همیشه لپاره ختم شي نو د دې لپاره هغې د سیکولریزم بنیاد کېښودو او د سیکولریزم تیوري د پخوا نه موجوده وه نو هغه تیوري نور هم مضبوطه کړه او یو قسم چې کوم د دې لپاره یو تنظیم جوړ کړو چې موږ به یو بل سره جنګ نه کړو او اقوام متحده یې جوړه کړه او د اقوام متحده بنیاد یې په درې څیزونو باندې کېښودو ازادي ترقي او مساوات نو ازادي خو ټول خلک غواړي ترقي خو ټول خلک غواړي او برابري خو ټول خلک غواړي خو ازادي د اصل کې د الله او د الله د رسول نه ازادي وه ترقي د اصل کې دا ترقي و چې حلال او حرام ترتیب دی نه ښځه د کور رابار شي او مساوات دا و چې ښځې او سړي یو شانتي شي عالم او جاهل د یو شانتي شي او دغه رنګې چې کوم دی نو مسلمان او کافر د یو شانتي شي او ټول دنیا کې مکمل بېدیني راشي نو په دې باندې یهودیان کامیاب شو او چې کله خلک په دې نظریه کې ونختل نو هغې د اسرائیل اعلان وکړو او بیا په 67 کې او بیا چې کوم دی نو په 63 کې په 67 کې په 75 کې او داسې کوم دی په 92 کې او اوس په 2006 کې بیا په 2011 کې په دې طریقې سره په ټول اسرائیل باندې هغې حمله قبضه وکړه نو تاسو ته ما دا خبره کوله چې د هغې هم د الله په وعده یقین خو په دې طریقه د هغې د الله د وعده هغه وجود ته راوسته لکه موږ سره د الله دا وعده ده که نه چې به زه به تاسو له چې کوم دی د اختر میاشت راولم او تاسو به قرباني کوئ نو قرباني به موږ له څوک کوي حاجي صاحب قرباني په خپل ځان لکه سان ګورو او قرباني به الله لو نو بیا به د قرآن مجید د آیات فصل لربک وانحر به پوره کېږي او بیا به د آیات پوره کېږي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم د بانک چې کله ترتیب وشي بانک وویلی شي نو مولي صاحب هغه ته وایي یا ګاونډي ته جومات چې بهی منظر راځه وي ته راته دعا کوه چې الله توفیق راکړي تا له الله توفیق درکړی دی راځه دا توفیق لکه څنګه چې تا بالغ شوې تا کارو شو او تا کاروبار روان کړو نو تعالی الله توفیق درکړو نو بیا د مور چې کوم دی نو واده وکړو دا د الله توفیق درکړو که نه نو دغه رنګې دا هم د الله توفیق درکړو چې ته جومات ته راځه بانک یې ووي نو چې څنګه بانک ویل ټایم داخلېدل د دې مطلب دا دی چې اوس د مانځه ټایم ته جومات ته راځه نو دغه رنګې چې عراق باندې حمله وشوه په شام باندې حمله وشوه په افغانستان باندې حمله وشوه تورې جنډې راووتې د خراسان نه او هغه کوفې ته لاړې او هغه بیا شام ته لاړې او هغه په یمن کې دي او هغه په جزیرة العرب کې دي د دې مطلب دا دی چې ته اوس خپل مصروفیات شیخ صاحب او بابا صاحب ته خپل مصروفیات راغون کا او کومه وعده چې الله پاک مونږ او تاسو سره کړې ده چې تاسو به بیت المقدس ته ځئ او تاسو به یهودیان د هر کاڼي او د ونې شاته به تاسو نه پناه علي نو تاسو به هغه قتلوئ دا وعده یهودیانو سره هم شوې وه هغې پوره کړه هغه وعده مونږ سره هم شوې ده اوس زموږ د محنت مقصد دا دی چې د دې وعدې د تکمیل لپاره چې کوم ترتیب الله ښوولی دی نو هغه ترتیب مونږ زده کړو نو ستاسو لیکلي ته مونږ په دې مقصد راځو چې مونږ تاسو په هغه ترتیب ځان پوه هغه ترتیب کې لس بنیادي خبرې په شاته مجلسونو کې هغه لس خبرې مونږ وکړو لومړنۍ خبره دا ده چې الله رب العالمین قرآن مجید او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت دنیا ته رالیږل دا د څلورو مقاصدو لپاره کړي دي یعنې ایمان منل او په ایمان باندې عمل کول اسلام منل او په اسلام باندې عمل کول د هغې د خورلو کوشش کول د هغې د نفاذ کوشش کول او دریم احسان منل یعنې ظاهر او باطن د الله لپاره پاکول او څلورم قیامت او علامات قیامت منل نو ایمان مونږ ټول منو د هغې لپاره تبلیغ محنت شته
اسلام موږ ټول منو، د هغې لپاره مدارس دي او علما د هغې لپاره لګیا دي، مجاهدین د هغې لپاره لګیا دي، محنت کوي، د هغې د نفاذ کوشش کوي. احسان موږ منو او د هغې لپاره خانقاهونه کلو دي، پیران صاحبان شته، تبلیغ محنت روان دی. خو دا قیامت او علامات قیامت هم د دین یو شعبه ده. په حدیث جبریل کې په جبریل علیه السلام نبی علیه السلام رالو دا څلور خبرې ورته وښولې، نو دا حدیث په بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود په ټولو کتابونو کې د دین بنیاد دی. نو په هغه حدیث کې څنګه د ایمان او د اسلام او د احسان تذکره ده، نو دغه شانتې ورسره د قیامت او د علامات قیامت تذکره ده. او په علامات قیامت کې د ټولو نه اهم شی هغه فتنې دي. دویم هغه امام مهدي دی، او دریم هغه چې کوم دی نو دجال دی، او څلورم عیسی علیه السلام. د فتنو نه ځان بچ کول او خلک بچ کول، د امام مهدي د راتلو لپاره تیاری کول او نور خلک هم ځان سره تیارول، او د دجال له فتنې نه ځان بچ کول، او د هغه د اوسني چې کوم خلک په دجال په فتنه روان دي هغې نښه ورته ښول چې دغه دجال واده دی، او د عیسی علیه السلام د صحبت لپاره چې کوم شرایط دي هغه شرایط باندې ځان پوره کول. دویم مقصد زموږ دا دی. فتنې دا چې کوم دي په 5 قسمه دي. لومبنۍ قسمه فتنه هغه مذهبي فتنه ده چې زموږ مذهب کې به فتنې راننوځي. جومات هغه به داسې آباد شي، جوماتونه به ډېر آباد شي، ټایل یې پکې دا ماربل یې پکې ولګي. حدیث کې د نبي اسلام فرمایي مساجدهم عامره، چې کله جوماتونه اوچت جوړ شو د دې مطلب دا چې قیامت رانږدې شو. حافظان به ډېر شي خو عمل به پکې نه وي، قاریان به ډېر شي، قرآن حرفونه به ډېر نیغوي خو عمل به پکې نه وي. قرآن او حدیث به خلک وایي خو لاندې د دې تعلیمونه به یې لاندې نه کوزي. او دغه رنګې معاشرتي فتنې هغې سره متعلقه احادیث تېر ځل مجلسونو کې موږ بیان کړو. معاشرتي فتنو مقصد دا دی چې ښځې هغه به د کنټرول نه بار شي، سړي به د کنټرول نه بار شي، نارینه به د کنټرول نه بار شي، بوډاګان او ځوانان به د کنټرول نه بار شي، ماشومان به د کنټرول نه بار شي، او زرو او خلاف یعنی وعده خلافي کول او دغه رنګې یعنی په امانت کې خیانت کول دا به د معمول طریقه شي. بدنظري، ریا، تکبر، بغض دا چې څوک نه کوي نو خلک کوي دا لکه مکر دی، د دماغو کې لږ فرق دی، نو دې ته معاشرتي خرابې وایي. او دریم چې کوم دی نو معاشي خرابې دي. معاشي خرابې دا چې په ټوله دنیا کې به معاشي تنګسیا راشي. یا خو هغه زمانه وه چې میخه به 12 سنې وه، او یا داسې ده چې په 130 نه میلاوي. 130 به د ټول مردان اجاره وه، د ټول مردان، یعنی مردان معنی دا نه ده چې ثوابې دي جدا وه، نه، د ټول مردان او د ثوابې اجاره 130,000 روپۍ وه، ټول ځمکو. او اوس په 130 یو میخه نه میلاویږي، یو غوا نه میلاوي. حدیث کې دی، بخاري مسلم روایت دی چې یو کس په مزدوري وکړي هغه ته به سل درهم میلو شي، به خپي چې لبي رسل ښځې او سړي دواړه به کار کوي، د عالم ښځه به هم کار کوي او د عامي ښځه به هم کار کوي، د کور نه بار وځي، او دا به هېڅ بې غیرتي به دا نه ویني خلک. ښځو به لباس وي خو بربنډه وي، داسې لباس وي چې بربنډ وي، هر څه به ښکاري. نږدې ښځه به د لرې ښځه به د لرې بربنډه ښځه به درته نږدې ښکاري، یعنې موبایل به عام شي. فتنې به د هر چا په کور کې داسې راورېږي. بخاري روایت دی، نبي اسلام فرمایي لکه څنګه چې باران راورېږي، ما ته ښکاري دا فتنې نه ستاسو په کورونو راورېږي. یو کس په هم داسې نه چې هغه د فتنې نه بچ شي. دیندار او بېدینه ټول به په فتنو کې یو شان دي مبتلا وي، الا و د هغه کس نه چې هغه ته ځان په زوره بچ کوي. حدیث کې دی نبی اسلام فرمایي چې فتنې راشي په اړه باندې او دې د هغې نه انکار وکړي بیا فتنه نه راځي، خو چې راغلو دې پکې ونښتو. دین باندې څوک عمل کوي دا به داسې لکه په اور سکروټ که په لاس کې نیول، او دا خلک به اجنبي وي، غربا به وي. غربا معنی دا ده چې دې ته به خلک په بد نظر ګوري، مشکوک نظر باندې ورته ګوري. په ټوله دنیا کې به ذلیل خلک دا وي، او د ټولو نه کمینه سړی، ډاکو، بدماش، جابر، ظالم، هغه به د جرګو مشر. ټول خلک په د هغه قدر کوي. د هر علاقې د ټول نه نیک سړی به د ټول نه ذلیله خلک ګڼي، او د ټول نه غټ ډاکو، بدماش، غټ یعنی رذیل سړی هغه به خلک مشر ګڼي، په هغه به جرګې کوي، په هغه به مشري کوي. نو دا درې دا معاشرتي، معاشي او اقتصادي خرابې به راشي په امت کې. او څلورمه دا چې ملکي او سطح باندې به داسې کسان مشران شي چې هغه به ایمه د رنګ او په ژبې په اعتبار سره خو مسلمانان، خو
خو د زړه په اعتبار سره به هغې مکمل د کفر پالیسي خوري او خلکو په لونو کې به د کفر روح بچي خلکو په لونو کې به دا چل به د سره کفر وکړي کفر هر ځای کې سترګې وي هر ځای کې بلا کسان وي دا خبرې چې ته کېږي تا به بلا کسان به تا پسې ګرځي تا به خپله به هم د یرې پنډوس وي او نور خلک هم یریږي دا د منافق علامت دی په خپله هم یریږي او نور خلک هم یریږي دین به خلک د دې لپاره کوي چې به دنیا وګټم مطلب حج له خلک دې لپاره چې دنیا وګټم عمرې له خلک دې لپاره چې دنیا وګټم تبلیغ له خلک دې لپاره چې دنیا وګټم حفظ او علم به خلک دې لپاره کوي چې دنیا وګټم امامتي او تدریس په خلک دې لپاره کوي چې ډېره دنیا وګټم ډېر ځایونو کې درس وکړم چې ډېرې پیسې راته ملو شي ځکه کامیابي په پیسو کې ده نو په داسې حالاتو کې به بیا 15 غټ غټ واقعیات وشي چې دا څلور خبرې وشي نو بیا به 15 غټ غټ واقعیات وشي لومړنۍ خبره به دا وشي چې بیت المقدس په د مسلمانانو او بیت الله شریف په د بوتانو اماچګاه جوړ شي په عراق په پابندي ولګي په شام کې به جنگ راشي او مسلمانان به کفر سره مرګري شي او د کفر یو بل غټ کفر به ختم شي او بیا به د مسلمانانو یو کس ته به باچا ته به وایي چې دا تا سره کم کس دی دا مال راکړه کو نه راکړې نو تا باندې حمله کوم هغه به ورته نه درکوم نو بیا به شپېتو جنډو سره دا کفر حملو کې په مسلمانانو په بادشاه باندې په هغې کې به ټولې دنیا مسلمانان به درې ډلې شي یا مرتد شي یا به چې کوم دی نو شهیدان شي او یا باقي پاتې شي چې کوم مرتد شي الله به د هغې توبه بلکل نه قبلوي او چې کوم شهیدان چې دا به ټول ځمکه کې ټول نه بهترین شهدای او چې کوم پاتې شي دوی به بیا بلکل په فتنه کې الله پاک نه مبتلا کوي او دا به هغه خلک چې دې په ذریعه به الله پاک یورپ پته کوي مسلم شریف روایت د تکبیر په چغو به الله رب العالمین د دې په لاس باندې یورپ پته کوي او دغه زمانه کې به تورې جنډې د دین د حفاظت لپاره راوچتې شي او بیا به کوفې ته ورسي عراق ته به ورسي بیا به شام او یمن ته ورسي او هغې به بیا اختلاف راشي او الله پاک به د دې مکمل عرصه تسنس کړي د دنیا څنګه چې نورو دیني کارونو کې اختلافات رالل په دې کې به اختلافات نه نوځي نو د دې جړې به دنیایي شي عهده منصب تنظیم د دې مقصد به تنظیم شي نو چې دې مقصد تنظیم شو نظم شو الله به دې ختم کړي حدیث کې دی نبی اسلام فرمایي چې دا به دې به ختم شي او بیا به چې کوم الله پاک د دې په منشور باندې د دې په منهج نه به یو بل منهج یو بل منشور راوباسي او د هغې به هم تورې جنډې او دا به دې په مهدي ورکوي او په دغه زمانه کې به په ټوله دنیا کې بازارونه بند شي اذا انقطعت التجارات والطرق وكثرت الفتن خرج 7 علماء من آفاق شتى على غير ميعاد يبايع لكل واحد منهم 310 عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې داسې حالات کله راشي چې بازارونه بند شي د ټولې دنیا بازارونه بند شي د ټولې دنیا کاروبارونه بند شي سمندري بري بحري فضایي ټول هر څه بند شي او فتنې سیوا شي نو دغه زمانه کې به علما هغه خلکو پسې ځي او هغې به چې کوم دین ته رابلي چې بھئی تاسو اوس دین سره سره دین مه پرېږدئ خو دین سره سره په دې لاره روان شي امام مهدي طرف ته روان شي نو دې سره به خلک ملګري شي او دی به چې کوم دی نو مکې ته لاړ شي او هلته به دې ته امام مهدي معلوم وي دی به امام مهدي راوباسي او هغه به ورته انکار کوي دی به په زوره باندې هغه تیار کړي او بیا به چې کوم دی الله رب العالمین د هغه نصرت وکړي د هغه مدد وکړي د ټولې دنیا نه به د شام نه د عراق نه د افغانستان نه د ټولې دنیا نه به د مجاهدین راجمع شي او الله رب العالمین په لاس باندې اول جزیرة العرب بیا د هغې نه پس فارس یعنی ایران بیا د هغې نه پس یورپ او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو اسرائیل فلسطین او بیا د هغې نه پس هندوستان پنځم ځل او بیا په شپږم الله رب العالمین به ټولې دنیا او دجال چې کوم دی نو هغه دې په لاس باندې ختم کړي نو درېیم مقصد زموږ د راتلو ستاسو په خدمت کې دا دی چې د الله رب العالمین دا وعدې په دې زموږ یقین راشي مونږ ته څنګه تبلیغ والا حضرات فرمایي که نه یقین څه ته وایي چې زمونږ پړه چې کوم خبره ده د دماغو چې کوم سوچ دی نو هغه د لاس او خپو د عمل مطابق شي یعنی زما چې کوم د دماغو سوچ دی زما لاس او خپې ما هغه شانتې کار شروع کړي نو معنی دا چې د یقین شته
نو څنګه چې د الله رب العالمین د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې نور خبر باندې زموږ یقین دي نو د امام مهدي راتلل دا متواتر روایت دی متواتر دی ته وایي چې د هغې نه انکار نه کیږي متواتر احادیث دي شپږ دېرش احادیثو کې صحیح احادیثو کې شپږ دېرش صحیح احادیثو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې کوي ارشاد فرمایي او د هغه چې کوم دی نو مهدي صاحب نوم یې ښولی دی چې نوم یې محمد وي د پلار نوم یې ښولی دی چې د پلار نوم یې عبدالله وي د مور نوم یې ښولی دی بعضو روایتو کې چې مور نوم یې امنه او دغه رنګې په مکه کې به پیدا شوي په مدینه کې به چې کوم دی نو لوی شوي او اصل تعلق یې یمن سره وي د یمن یو ښار چې کوم دی نو قرعه کاف را عین ها قرعی سره به تعلق وي پلار نیکه به دلته هجرت کړي بیا به افغانستان ته راغلي هلته به چې کوم دی نو جهاد کړي خراسان ته به راغلي هلته به جهاد کړي د دې تورو جنډو سره به تعلق وي بیا به چې کوم دی نو واپس جزیرة العرب ته ځي هلته به دی چې کوم دی نو قید کېږي د ده خاندان او یا اتیا کسان به قید کېږي د ده مخ به د نبي اسلام د مخ په شانتې نه د ده غاښونه به د نبي اسلام د غاښونو په شانتې نه د ده تندې به اوږدې ګیره به یې ګڼئ ګڼه معنی دا ده چې ګوره به ګڼه معنی دا نه چې ځوړنده غټه ګیره به ګڼه معنی دا چې اوږده به نه ګڼه معنی دا ده چې ګوره به لکه یو یې که نه رنګې ګیره یو یې ګوره ګیره ګوره به لکه بعض خلک که نه عمر یې سم ډېري او ګیره یې وړئ نو ګیره به یې چې کوم دی نو ګوره او درېیم غټ صفت پیدا وي چې مخ به توري مطلب تک تور بني د حبشیانو په شان خو تک سپین به بني د انګریزانو په شان د عربو په شانتې وي اونه به یې چیتئ دنګه بني خو د چیتي مطلب دا نه دی چې بالکل چیت پوي نه په دنګو کې به چیتي او په چیتو کې به دنګ درمیانه قد به وي پوزه به چې کوم دی نو هغه غټې معنی دا نه ده چې د حبشیان څنګه پوزي او د وړې معنی دا نه ده څنګه چې چینیانو پوزي او د نرۍ معنی دا نه ده څنګه د انګریزانو پوزي بلکې د عربو په شان پوزه دی لکه څنګه چې زموږ پوزي موږ د عربو یو شان پوزي دلته به داسې دننه ننوتي او داسې به دلته اوږدی داسې پوزه به سترګې به توري او ننوتې به څنګه چې سترګې به توري داسې توري به چې رانجه به یې نه لګولې بیا به توري ویښته به چې کوم دی نو اوږدی دومره غټ او د مټې به چې کوم دا به پړسېدلې مټې به سینه به چې کوم دی نو غټی مخې ته به راوتي خېټه به هم لږه شانتې غټي او په ملا باندې به څنګه نبي اسلام داغ و داسې په ملا باندې به داغي په دروند اوږو منځ کې مخ باندې به داغي نرۍ شان دي په ژبه کې به لکنت معنی دا ده چې زه خبرې کوم او اکثر اخر کې زما ساوند خلي یا تاسو کې بازي که نه خبرې کوي منځ کې ساوند خلي داسې خلک که نه نو داسې خبره به منځ کې ساوند خلي چې کوم کس هوښیار دی هغه به پوهېږي چې به دغه ځای کې دغه دی ونښته یو خو یې که نه چاړه یو یې چاړه به نه خو جبه کې به یې لږ شانتې داسې لکنه دي چې په هغې به پوهې خلک پوهېږي پټکې به یې اچولي د سنت مطابق او د ده ملګرو هم سنت مطابق پټکې اچولي د شپې به عبادت کوي او د ورځې به زمرو په شان دي چې کوم دی نو د الله دین محنت کوي او عمر به د 40 نه سیوای عمر به د 40 سال نه سیوای دا نه چې 41 وي او دا نه چې 45 وي یا به 47 یا 48 وي د 40 نه سیوای کېدای شي 85 کېدای شي 51 کېدای شي 52 کېدای شي 53 کېدای شي 42 کېدای شي 43 خو د 40 نه سیوای څنګه چې انبیا هغه د 40 نه سیوای او دکې به د خلافت ټول اوصاف موجودي یعنی د چا غلام بني د چا ذهني غلام بني یو فرقې یو تنظیم سره به تعلق نه د دین د احیا لپاره د دین د بقا لپاره د الله او د الله د رسول د قانون د نفاذ لپاره به داسې کوشش کوي څنګه چې د نبی اسلام او صحابه کرامو خلفای راشدین کوشش کړي یو فرقې سره به متعلق نه بلکې سنی او شیعه دواړه به یو ځای کوي شیعه او سنی دواړه به یو ځای کوي او چې کوم معتدل خلک ټول به هغه سره مرګري او چې کوم معتدل نه غیر معتدل دا چې هغه منهج هغه قرآن او حدیث نه اجماع او قیاس نه بلکې خپل خواهشي خپل تنظیم او تنظیم سره وابسته او بس هغه تنظیم نه تابع او هغه حق خبره کوي او غلطه هر حق کې مغسري او غلطه کې مغسري لکه څنګه چې کوم به زما تر زوی دي نو کو ته درته چا سوې نو کو دې په حق ګناه حق زبر سره ودرې نه داسې بني او د مرګري هم داسې دي نو الله رب العالمین باندې په ذریعہ په ټوله دنیا کې خلافت راوړي نو په دې خبرو باندې ځان پویول دې خبرو ته ځان تیارول دا خبرې خورول او دې لپاره 15 کارونه کول لومړنی دا چې خپل بدن تربیت کول دویمه دا چې خپل عقیدی تربیت کول او درېمه د خپل بال بچ
او د خپل ښځې بچو او د خپل ګرد و پیش خلکو د نږدې خلکو تربیت کول. او څلورمه ده چې هوښیارو خلکو سره کېناستل. هوښیار خلکو معنا مالدار نه، هوښیار خلک چې کوم د دین ټول محنتونو سره وابسته وي، یعنی صرف تبلیغ سره نه، تبلیغ سره، جهاد سره، تصوف سره او دغه رنګې د دین د محنت ټول محنتونو سره وابسته خلکو سره ربط ساتل، او د هغې نه څنګه چې په نکاح او په طلاق ځان پوهې او څنګه چې په رضاعت باندې ځان پوهې، نو داسې په دې اوسني حالاتو باندې ځان پوهول او د شریعت په یعنی په مقتضا باندې د شریعت په رڼا کې په هغې باندې عمل کول، دا د هر مسلمان ذمه داري ده. الله د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.